اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګرانو زده کوونکو، خدای دې وکړي چې ښه ورځ مو پیل کړې وي. ګرانو زده کوونکو، د سلام په وړاندې کولو سره غواړو چې د تیر درسونو په هکله باندې یو لږ معلومات ترلاسه کړو چې تیر درسونو کې زموږ او ستاسې یو کورنۍ دنده هم وه چې هغه کورنۍ دنده هم دا وه چې د ننني درس لوستل وو یا مطالعه وه. خدای دې وکړي چې تاسې د خپل په کورونو کې چې نن کومه موضوع موږ او تاسې چې ډېره یو جالبه موضوع ده په کیمیا کې هغه موږ او تاسې لولو، نو دا ستاسې خپل په کورونو کې یو ځل مطالعه کړي وي. ګرانو زده کوونکو، په تیرو درسونو کې موږ او تاسې د فلزونو او غیر فلزونو توپیرواله یا فرق د هغو په منځ کې موږ او تاسې ولوسته چې د فلز او غیر فلز په منځ کې څه توپیر دی. موږ او تاسې دا په عملي ډول باندې په تجربه باندې وښودل چې فلزونه برېښنا تیروي خو غیر فلزونه برېښنا نه تیروي، چې دا زموږ او ستاسې تیر درس دی چې موږ او تاسې په لابراتوار کې دا په عملي ډول باندې ګروپ هم پرې روشن کړه، خو تار ونه شه کړی. فلزونه وشه کړه چې ګروپ روشن کړه، خو غیر فلزونه چې موږ تار په نظر کې نیولی و تار ونه شول کړه چې ګروپ څه کړه روښانه کړه. ګرانو زده کوونکو، نننی درس چې زموږ او تاسې دی، تاسې په تخته کې وینئ. د درس عنوان زموږ او ستاسې دی په ټاکلي ګروپ کې د عنصرونو د الکتروني جوړښت ورته والی دی، چې دا موږ او تاسې ډېر پخوا یې ویلی وه. په اووم ټولګي کې هم دا موږ او تاسې لوستلی وه او موږ او تاسې دا لوستلي وو چې کله چې د دوراني جدول ترتیب کېده نو په ګروپ کې د ګروپ یې په حقیقت کې د فامیل په نام باندې یاد کړی وه چې دا یو نوع خواصونه لري. په دې خاطر باندې هغه د کورنۍ په نام باندې یاد کړ چې یعنې د ګروپ یو کورنۍ ده. که چېرته یو عنصر موږ مطالعه کوو، فکر وکړئ، مثلا اتم ګروپ دی. کله چې موږ هلیوم خواصونه مطالعه کوو، د ښکته کوم عنصرونه چې د ده نه ښکته موجود دي یا موقعیت لري، ټول یو شان خواصونه لري. که چېرته موږ نیون ګورو، که چېرته موږ ارګون لولو، که چېرته موږ کرپتون لولو، که چېرته موږ زینون لولو، که چېرته موږ رادون لولو، دا ټول یو شانته خواص لري، یو شانته خواصونه لري. که چېرته موږ مثلا اووم ګروپ مطالعه کوو، مثلا هلوجن نه فلورین کې چې کوم خواصونه دي، د کوم عناصرو سره چې کوم قسم تعامل کوي، هماغه قسم کلورین هم کوي، برومین هم کوي، آیودین هم کوي. دا ټول عنصر چې ترې ښکته دي. یا که چېرته موږ د ښکته نه پورته جګ شو، یا که په مابین کې یو عنصر موږ په نظر کې ونیسو، ښکته او پورته ټول یو شانته خواصونه لري. نو راځو دې ته چې موضوع دا ده چې په ټاکلي ګروپ کې د عنصرونو د الکتروني جوړښت ورته والی دی. الکتروني جوړښت یې کوم یو دی. موږ او تاسې د الکتروني جوړښت په هکله باندې نن باید وغږېږو. الکتروني جوړښت موږ او تاسې مخکې لوستلی وه چې یو اتم د دوه برخو نه جوړ شوی دی، چې یو برخه هسته ده، بل برخه چې دی مدارونه دي یا قشرونه دي، چې ولانسي قشرونه هغه ته وایي، الکتروني قشرونه هغه ته وایي، هغه ته الکترونونه پکې شتون لري. نو د دوه برخو نه. او بل دا ووایي چې په داخل د هسته کې پروتونونه دي، په بیرون د هسته کې چې مدار دی، په مدار کې الکترونونه شتون لري. اوس راځو دا ګورو چې د الکتروني جوړښت په یو ګروپ کې څنګه دی. خو د یو مدار د بل مدار فرق کوي. وبخښئ، د یو ګروپ او د بل ګروپ چې دی فرق کوي. د ده یو رقم ته الکتروني جوړښت دی او د فلورین چې دی بل شانته الکتروني جوړښت دی. که چېرته موږ دوه ګروپونه ورسره مقایسه کړو، مثلا اکسیجن نمبر د اتومي څو دی؟ 8. اکسیجن نمبر د اتومي څو دی؟ 8 دی. نو که چېرته موږ دا ولیکو چې یو S2 2S2 2P 8 باید شي. 2P څو دی؟ 4. نو 2P 4 په حقیقت کې 2P څو؟ 4.
څلور او دوه شپږ، شپږ او دوه څو کېږي؟ اته کېږي. که چېرته دا موږ په مدارونو کې ور وښیو، په مدارونو کې دا یو مدار دی، دا بل مدار دی. یعنی که چېرته دلته هسته اوسېږي، په داخل د هسته کې پروتونونه دي، تاسې پوهېږئ چې اته ګروپونه مخکې درسونه زموږ او ستاسې وو. نو اول مدار کې څو الکترونونه لري؟ دوه الکترونونه لري. څو الکترونونه؟ دوه الکترونونه. په دویم مدار کې دوه او څلور څو کېږي؟ شپږ کېږي. په دویم مدار کې شپږ الکترونونه لري. دا یو، دوه، درې، څلور، پنځه، شپږ. دا نو یو الکتروني جوړښت دی. که چېرته موږ اوس د اووم ګروپ یو عنصر موږ په نظر کې ونیسو چې د هغه د جملې نه مثلا فلورین دی، مثلا څه دی؟ فلورین موږ په نظر کې نیسو. فلورین نمبر د اتومي څو دی؟ اته، نه وبخښه، نه دی. که چېرته موږ فلورین اوس په نظر کې نیسو چې که چېرته دلته نوشته کړو چې فلورین نه، نو یو اس دوه، دوه اس دوه، دوه پی پنځه، پنځه او دوه اوه، اوه او دوه څو کېږي؟ نه کېږي. که چېرته موږ په شکل د حلقوي ور وښیو، د حلقې په شکل باندې مدارونه موږ ور وښیو، دا یو مدار دی، دا بل مدار دی. نو په اول مدار کې که چېرته نه پروتونه دا نه پروتونه لري، نو په اول مدار کې دوه الکترونونه شتون لري. څو الکترونونه دي؟ دوه الکترونونه. خو په دویم مدار کې څو الکترونونه؟ دوه او پنځه څو کېږي؟ اوه الکترونونه شتون لري. څو الکترونونه؟ اوه. یو، دوه، درې، څلور، پنځه، شپږ، اوه. اوه الکترونونه. تاسې دلته اوس زیر شئ ګرانو زده کوونکو چې د دوی په منځ کې توپیر یې څه دی؟ توپیر اوس په دوی کې څه دی؟ تاسې وګورئ دغه قشر چې تاسې وینئ دا د ولانسي قشر په نام باندې یادېږي. یعنی دغه آخرینی قشر چې دی د ده په نتیجه کې چې دی یا الکترونونه د یو بل عنصر سره شریک ساتي، یا الکترون چې دی ورکوي، او یا الکترونونه چې ترې اخلي. دا همچنان همدارنګه دی دا فلورین، دا الکتروني قشر. اوس په الکتروني قشر کې توپیر د دوی څه دی؟ ده کې اوه الکترونونه دي، یو، دوه، درې، څلور، پنځه، شپږ، اوه. خو په ده کې شپږ الکترونونه دي. دوه او څلور څو دي؟ شپږ دي. دلته دوه او پنځه څو دي؟ اوه دي. نو د دوی په حقیقت کې هغه کیمیاوي تعامل هم فرق کوي. دا دوه الکترونونو ته ضرورت لري چې دوه الکترونونه ونیسي چې د خپل د حالت چې دی اوکتیت کا، یا هغه د خپل دویم مدار چې دی پوره کا، دویم قشر د الکتروني پوره شي، او دا چې دی یو الکترون ته ضرورت لري. نو موږ او تاسې دا ولوستل چې د ګروپونو ترمنځ مثلا دا ګروپ د دې ګروپ سره، د دې ګروپ سره، د دې ګروپ سره، یو ګروپ د بل ګروپ سره الکتروني جوړښت یې ورته نه لري، یو شانته نه دی، نو ورسره فرق لري. چې دلته موږ تاسې د فلورین او د اکسیجن ترمنځ چې د الکتروني جوړښت هم وګوته چې واقعي فرق کوي، په هغه کې تعداد د الکترونو یې فرق کوي. او موږ او تاسې دا لوستلي وو چې الکتروني جوړښت د مدارونو په ګروپونو کې که چېرته موږ اول ګروپ په نظر کې نیسو، که چېرته موږ او تاسې اول ګروپ په نظر کې نیسو، نو دغه خپله دوراني جدول چې دی تاسې پوهېږئ چې هغه تعداد د پروتونونو یې په نظر کې نیولی دی. تعداد پروتونونو یې په نظر کې نیولی، یعنی په اساس د اتومي نمبر چې دی دا ترتیب شوی دی. که چېرته موږ مثلا هایدروجن یو لولو، نو هایدروجن یو پروتون لري، یو الکترون لري. که چېرته موږ مثلا لیتیم درې وایو چې نمبر د اتومي درې دی، یعنی درې پروتونه لري، په مقابل کې درې الکترونه لري. که چېرته مثلا دلته مګنیزیم موږ په نظر کې نیسو، مګنیزیم 12 دی، نو دا په حقیقت کې 12 پروتونه دي، او په مقابل کې 12 الکترونونه دي چې یو اتم په عادي حالت کې خنثی هغه ته موږ وایو. نو دا ګروپونه چې دي، دا ګروپونه چې تاسې وینئ، دا ټول یو شانته ورته والی لري، یو رقم دی، الکتروني جوړښت دی. که چېرته د اول ګروپ موږ په نظر کې ونیسو یا دویم ګروپ، اول ګروپ چې دی په اول مدار، په آخرین مدار کې، یا هغه ته موږ داسې وایو چې هغه په ولانسي قشر کې، په ولانسي قشر کې یو الکترون شتون لري. او دا په هغه دویم ګروپ چې دی په
ولانسي قشر کې 2 الکترونونه شتون لري. که چیرته موږ دریم ګروپ ته راځو په هغه ولانسي قشر کې چې دی 3 الکترونونه شتون لري. څلورم چې دی 4 الکترونونه، پنځم چې دی 5 الکترونونه، شپږم 6، اووم اتم چې دی 8 الکترونونه. اتم چې دی دویم مدار چې دی پوره کیږي بدون د هلیوم نه. نور د ټول عنصرونه چې د لاندې تاسې وینئ دا ټول عنصرونه په 8 الکترونونو باندې اوکتیت کیږي چې مشبوع کیږي او همدا علت دی چې د نورو عنصرونو سره میل نه لري، د دې میل نه لري چې د نورو عنصرونو سره تعامل وکړي. یعنی دا د هر څه نه فکر وکړي چې پوره دي. داسې فکر تاسې وکړئ چې موږ او تاسې د اوس ډوډۍ وخوړله، ښه ماړه اوسېږو، که هر غذا موږ او تاسې ته مخې ته راوړو نو موږ او تاسې نه خورو هغه په دې خاطر باندې چې موږ او تاسې ماړه یو. دا هماغه شی دی. دا چې دی الکترونونه پوره دي، هغه الکتروني قشر چې دی هغه اوکتیت شوی دی، پوره دی، مشبوع دی، نو هیڅکله میل نه لري چې دا د نورو عنصرونو سره څه وکړه، تعامل وکړه، کیمیاوي تعاملونه منځته راوړي. نو اوس راځو په یو ګروپ کې په نظر کې نیسو چې ګروپ ورته والی. مثلا موږ او تاسې اول ګروپ په نظر کې نیسو. اول ګروپ یو هایدروجن دی او بل لیتیم. هایدروجن چې دی یو دی، هایدروجن یو دی، لیتیم چې دی څو دی 3 دی. ګورو چې د دوی ورته والی شته که نه. دا دواړه په یو ګروپ کې راوستي دي. تاسې وینئ چې په دوراني جدول کې په یو ګروپ کې موقعیت لري. نو که چیرته موږ ولیکو چې یو اس یو دی او دا یو اس 2 اس یو دی، نو تاسې اوس دلته زیر شئ ګرانو زده کوونکو. دا که چیرته هسته د هایدروجن اوسیږي یو پروتون لري، خو یو مدار لري. په دې یو مدار کې څو الکترونونه لري؟ یو الکترون لري. یو مدار لري خو په یو مدار کې څو الکترونونه لري؟ یو الکترون لري. که چیرته موږ لیتیم ته زیر شو، لیتیم ګورو. لیتیم چې دی دا که چیرته وبخئ که چیرته د هسته موږ په نظر کې ونیسو، په داخل د هسته کې، په دننه د هسته کې 3 دانې پروتونونه دي. 3 څه دي؟ پروتونونه. خو په اول مدار کې 2 الکترونونه دي. تاسې وینئ د کامې نه دي ښه 2 الکترونونه دي. او دویم مدار کې چې دی چې تاسې وینئ دویم مدار کې 1 الکترون دی. دویم مدار کې څو الکترون دی؟ 1 الکترون لري. نو اوس راځو دې ته چې دا 1 الکترون دام 1 الکترون. یعنی په حقیقت کې کله چې د هایدروجن چې دی تعامل کوي د نورو عنصرونو سره، مشابه تعامل چې دی دغه هم کولی شي، د لیتیم هم کولی شي. مثلا د بیلګې په ډول موږ غواړو چې یو ګروپ او د بل ګروپ په منځ کې الکتروني جوړښت یې څه توپیر درلوده، تعداد الکترونو یې فرق کاوه. په یو ګروپ کې یو تعداد الکترونو، په بل ګروپ کې بل تعداد الکترونو. خو موږ په یو ګروپ کې مثلا هایدروجن او لیتیم هم په نظر کې ونیوه. که چیرته موږ مثلا 3 عنصره په نظر کې ونیسو، تاسې داسې زیر شئ. مثلا موږ دلته راولو لیتیم، سودیم، پوتاشیم. لیتیم څو دی؟ لیتیم دلته ښیو 3 دی، سودیم 11 دی، پوتاشیم 19 دی. دوی الکتروني جوړښت موږ اوس دلته نوشته کوو. لیتیم څو وه؟ 3 وه. او سودیم څو وه؟ 11 وه. خو پوتاشیم څو وه؟ پوتاشیم 19 وه. څو وه؟ 19. اوس که د دوی الکتروني جوړښت موږ وښیو د ټولو یو رقم دی، یو شانته ورته والی لري. تاسې اول د لیتیم وګورئ. په اول مدار کې دا که چیرته هسته اوسیږي 3 پروتونه لري. په اول مدار کې 2 الکترونونه لري. په دویم مدار کې 1 الکترون لري. په دویم مدار کې څو الکترونونه لري؟ 1 الکترون. 2 دا دي، 1 دا څو شي؟ 3. که چیرته موږ سودیم په نظر کې ونیسو، سودیم 11 دی. اول که چیرته د هسته اوسیږي 11 پروتونه لري. په اول مدار کې څو الکترونونه دي؟ 2 الکترونه. موږ او تاسې یو فرمول درلوسته چې n مربع په واسطې سره، د دې په فرمول په وسیلې سره موږ کولی شول چې د تعداد الکترونونو په مدارونو کې یا په قشرونو کې څه کو را پیدا کو. نو اول مدار چې دی 2 الکترون لري.
دویم مدار زمونږ څو الکترونونه لري؟ دویم مدار 8 الکترونونه. 1 2 3 4 5 6 7 فکر وکړئ 8. او دلته دریم مدار اوس 2 او 8 څو شول؟ 10 شول. دلته 11 دي. دریم مدار هم دا لري. دریم مدار کې څو الکترونونه دي؟ 1 الکترون دی. دریم کې څو الکترونونه دي؟ 1 دی. که چیرته موږ پوتاشیم په نظر کې ونیسو نو پوتاشیم که چیرته د هسته اوسیږي 19 پروتونه دلته دي. اول مدار کې 2 الکترونونه دي. دویم مدار کې 8 الکترونونه دي. په دریم مدار کې هم 8 الکترونونه دي. خو که چیرته موږ څلورم مدار د لیکو، څلورم مدار کې د 1 الکترون دی. 8 او 8 14 14 او 2 14 او 2 18 18 او 1 څو کېږي؟ 19 کېږي. 19 الکترونونه. موږ تاسو اوس باید دې ته ځیر شو چې د دوی واقعي هغه الکتروني جوړښت څه دی؟ ورته والی څه لري؟ که چیرته د ده هغه آخرینی قشر وینئ تاسې 1 الکترون لري. که چیرته تاسې د سودیم وینئ آخرینی قشر یې 1 الکترون لري. که چیرته تاسې د لیتیم آخرینی قشر وینئ 1 الکترون لري. اوس راځو دې ته چې موږ او تاسې په ټاکلي ګروپ کې د عنصرونو د الکتروني جوړښت ورته والی هم وښوده چې واقعي دوی هغه الکتروني جوړښت ورته والی لري او آخرینی چې ولانسي قشر په نام باندې یادیږي په کیمیاوي تعاملاتو کې د همدې مدار نه څه کیږي؟ استفاده کیږي. د همدې مدار نه د 1 الکترون یا ورکوي یا یې اخلي یا یې ورسره مشترک ګدي. نو دغه آخرینی مدار چې دی ورته والی لري. ګرانو زده کوونکو خدای دې وکړي چې د ننني درس نه تاسې ګټه واخلئ او تاسې پرې پوه شوي یاستئ، پرې پوه شوي اوسئ. د راتلونکي درسو په خاطر باندې چې موږ او تاسې نور موضوعات موږ او تاسې په مخ کې دي او دا اول فصل دویم فصل زموږ او ستاسې په خلاصۍ باندې دی. کورنۍ دنده همدا ده چې تاسې د اووم ګروپ د فلورین، کلورین، برومین د 3 عنصرونو فلورین، کلورین او برومین د دوی 3 واړو الکتروني جوړښت خپل په کتابچو کې ولیکئ او وښیئ چې آیا دا واقعي هغه الکتروني ورته والی لري او که نه لري. خدای دې وکړي چې ښه شیبې ولرئ، ښه وخت ولرئ، د راتلونکي درسو په خاطر باندې هم تاسې مطالعه ولرئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.